ګرانو خوږو کتونکو اورېدونکو وحید خان تاجک یم. په جندول کې یو ډېره غټه ستونزه روانه ده، هغه دا چې ویل کېږي چې ځینې خلک راغلي دي او هغوی دعوه کوي چې د جندول دا ځمکې دا زمونږ دي، باقاعده مونږ چې دی نو سپریم کورټ راته راکړي دي او کیس هم ګټلی دی او د جندول خلک ځای په ځای باندې ځي او د هغوی سره چې دی نو کیني، بینامې ورسره کوي، روپۍ ورته ورکوي، واپس یې ترې اخلي. په دغې باندې په ټول جندول کې پوره تشویش دی. هغه خلک چې د هغوی سره روپۍ نشته دی او 200 کاله یا 1.5 کاله یا 80 کاله چې دی نو وشو چې د هغوی سره ځمکه ده، په دې ځمکې قربانۍ ورکړي، دا ځمکې ساتلې ده، دا ځمکې آباده کړې ده، په دې کورونه جوړ کړي دي، نو هغوی به ورسرنګې دا چې دی نو ځمکې اخلي. هم په دغې باندې ډېر لوی تشویش ځای په ځای باندې روان دی، ځای په ځای باندې چې دی نو د هغې خلاف چې دی نو اواز اوچتېږي. نن په صدبر کلي کې هم دا خلک راټول شوي دي او دوی د دغې برخلاف چې دی نو دا خپل تنظیم جوړ کو چې په دې تنظیم کې کابینه مو وټاکلی شوه چې دا کابینه به چې دی نو دغه رنګې دا خلکو سره کیني او دا به په دغې باندې قانع کوي چې یاره دا ځمکې زموږ پې دلته قرباني ورکړې ده، نو اوس څنګه ته راځې او په دې باندې دعوه کوې چې دا چې دی نو مونږ ګټلي دي او تاسو راشئ مونږ له روپۍ راکړئ او دا تاسو پسې چې دی نو ولیکو. نو دې تنظیم به نور څه کار وي، د تنظیم کې څوک وټاکلی شو او دغه رنګې ولې دا ضرورت پېښ شو چې دا تنظیم جوړ کړي. نو په دې حوالې سره چې دی نو به خبرې اترې کوو. زموږ سره هم د دې تنظیم صدر صاحب ممتاز صاحب موجود دی. صدر صاحب ډېره مننه. اول را سره خو دا ووایې چې دا تنظیم څه نوم دی او څنګه جوړ شو؟ زه د واحد تاجک صاحب انتهایي مشکور یم چې هغه راغی او دلته موږ له خپل قیمتي وخت راکړو او زموږ د کلي چې کوم مسایل دي د هغې د په میډیا باندې د نشر کولو لپاره بیا هم زه مطلب د واحد صاحب شکریه ادا کوم. زموږ د تنظیم نوم دا ښه یو ځلنده تنظیم دی، بلکې دا د چا نه پټ پناه نه دی، د مخکې نه د سټیټ ملازمین سابقه د هغې په نوم باندې دغه دی، خو چونکې زموږ کلي کې څه داسې مسایل راغلي وو چې د هغې نه زموږ دا تنظیم سازي چې کومه وه دا لږ د مشکلاتو ښکار شوې وه، نو زمونږ د کلي د مشران او کشران راټول شو او هغې بیا تابیا وکړه چې یاره موږ د دې کلي د مسایلو او چې کوم مشکلات را روان دي د هغې د پیس کولو دپاره موږ د خپل تنظیم سازي وکړو او موږ د خپل تنظیم فعال جوړ کړو. نو تحفظ اراضیات سابقه سټیټ ملازمین په نوم باندې دا تنظیم موږ لکه جوړ نه دی، بلکې د دې هغه موږ دوباره یو ریکنسټرکشن وکړو، دوباره مطلب دا د هغې بنیاد کېښودو او انشاءالله تعالی زمونږ مطلب کوشش دا دی زمونږ چې کوم د تنظیم اراکین دي، که مشران دي، که کشران دي، موږ به هر قسم مطلب د خپلو سټیټ ملازمین چې کوم دي د هغې هر قسم که هغه د ځمکو په شکل کې راځي مشکلات او که زمونږ معاشرتي کوم سماجي مشکلات راځي د هغې لپاره به موږ خپل که وخې که جانې که مالي هغه به موږ لګوو، د دې لپاره به موږ هلې ځلې کوو. او تاجک صاحب موږ دا خبره په سرکار او د سرکار نه وغیره چې کوم خلک راغلي دي او هغې دلته یو نامنهاد پروپیګنډه شروع کړې ده چې یاره موږ مطلب دلته سیټلمنټ را روان دی یا دا را روان دي او خلک به یې د ځمکې ستاسو نه ځي او خان ته خیږي یا بل ته، نو انشاءالله تعالی موږ ژوندي خلک یو، موږ دغه نه یو، په قانون هم پوهېږو او د قانون پاسداري هم کوو، خو موږ په حکومت باندې او په سرکار او د هغې نه علاوه چې کوم چا کیس لړاو کړی دی نو په هغې باندې موږ دا خبره واضح کوو چې یاره موږ که څوک راځي نو د ځمکې رکوالی موږ یو، موږ دا ساتلې ده، که موږ مطلب دا ځمکه موږ ته په خیرات کې او نه په زکات کې چا راکړې ده، نو موږ حکومت هم دا اپیل کوو د دې مشرانو او د دې خپل تنظیم په وساطت باندې او ستاسو د میډیا په دغه باندې چې یاره که څه قسم خبره د اراضیاتو راځي هغه که زموږ په صدبر کلي کې که هغه د جندول په هر ګوټ کې، خو چې د سټیټ ملازم نوم په هغې کې پروت وي نو باقاعده زموږ تنظیمونه شته، زموږ مشران شته، زموږ سره د کیني، زموږ سره د خپل مطلب کم مسایل یې په هغې د زموږ څه بحث تمهیز کوي، د هغې نه بعد که یوه خبره کېږي یا زموږ خلاف راځي یا مطلب څه قانوني څه پیچیدګیانې راځي، باقاعده د هغې سره به موږ په هغې کې شریک یو. که یو سړی زموږ د سټیټ ملازم د تنظیم نه اخوا یوه خبره کوي یا بیانامه کوي یا څه کوي، نو چونکې هغه موږ ته قابل قبول نه ده او نه موږ دغه منو
او موږ به د هغې خلاف احتجاج هم کوو او قانوني لار به هم اختیاروو. زه دا نور د کابینې ملګري هم موجود دي، سرپرست اعلی حاجي نصرالله صاحب چې دی نو راسره دی. حاجي صاحب دا تنظیم څنګه صدر صاحب ذکر وکړو چې مخکې نه وجود لرو، بیا ولې ضرورت پېښ شو چې دوباره مو جوړ کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاجک صاحب تاسو ډېره شکریه چې په دې وخت کې راغلي، زموږ د اواز هم ټولو مسلمانانو ته ورسوو. دا په دې وجه باندې زموږ د تنظیم سازي راغله چې بله راغله. زموږ غټ تنظیم خو الحمدلله د ټوله په تفصیل خبره وکړه شته دی. خو زموږ په دې کلي کې اوس معمولي خبره دا وه چې زموږ دلته ښه تنظیم و، دوه تنظیمونه ښه مزداره، موږ په ټول په هغو په شا ولاړو. خو د هغوی لنډ داسې یو وخت راغی چې د اوس پورې موږ ته نارې والي چې یاره چې څه کوو موږ به ټول په مشترکه او ښه په دغه باندې به یې کوو، په یوه خبره باندې مشوره به کوو. هغوی بغیر مشورې یو داسې کارونه وکړه چې په هغه زموږ دا مشران دا کشران ټول خبر شو، په هغې باندې خفه وو. د هغې لنډ مثال تاسو دا درکړم چې دوی به اول دا چغې والي چې موږ به دا په 3 قسطه کې دا روپۍ ورکوو، په 3 قسطه کې. هغه روپۍ یې دوی نه اوس په اډوانس کې غواړي چې 2 روپۍ راکړي، که دا نه راکوو نو ستاسو کار نه کوو. مخکې دوی به دا نارې وه چې موږ به 3 قسطه کې ورکوو، یو قسط به ورکوو، بیا بل بیا چې موږ له کله دغه راکړي دا فیصله موږ به اجرا راکړي. زما سره په ریکارډ موجود دي، همدا یې ویلي چې هیڅ حالت کې دا ځمکې اخیستلو ته موږ تیار نه یو، دا دي زموږ. نو موږ ته دا شک راغی. بل شک اوس موږ ته دا راغی چې زموږ دا اوس کوم مشران یو د خان صاحب سره او د جمهور سره خبرې کوي، دوی په خپل منځ کې هم ټیک نه دي که نه، یو په یو پسې لګیا دي. دغه زما سره شته دی ټولو ملګرو ته، یو په یو پسې لګیا دي، د 10 چل کلی، بل پسې لګیا د 10 چل کلی. نو په دې باندې موږ مجبوره شو، موږ مدعي نه دی معلوم، په دې موږ مجبوره شو زموږ د مشرانو او د کشرانو چې موږ داسې یو تنظیم جوړ کړو چې په دې کې موږ یو غریبه طبقه راولو. لکه دا مخکې دا تنظیمونه ټول سره مټور سره د خلو خلکو والو، اوس چې موږ کوم تنظیم جوړ کړو دا داسې تنظیم دی چې انشاءالله اتفاق به زموږ برابري. که زموږ دغه ډېر نه وي، دا خلم ډېره نه چلېږي، خو نور به انشاءالله زموږ به ارادې به اتفاق به برابري، ارادې به برابري انشاءالله. غلا او حرامیتوبونه دا شی پکې نه کوو. او زموږ مشرانو چې کوم ښه نوم ګټلی دی موږ د کشرانو ښه نوم ولګټو انشاءالله. ډېره مهرباني. تنظیم بار بار ذکر کېږي، نو وختي د دې تنظیم چې دی نو څه کار به کوي، څه دپاره به کار کوي، دغه آیین یا منشور چې دی نو ورته ویلی شو، نو هغه حمیدالله ضیا صاحب بیانو. لږ مختصره ته ووایې د دې تنظیم به څه کار وي؟ اعوذ بالله من الشیطان بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوو هیڅ صاحب چې تاسو زموږ د تنظیم له اواز ورکړو، رالو زموږ اواز هم عوامو ته ورسوو. د دې لپاره موږ آیین ولیکو د تنظیم دپاره چې دا تنظیم کامیابي او رواني، او د دې صدر او سیکرټري پخوانه په شان بې مهاره نه وي چې ګنې څوک یې نشي رامنې کولی. په مخوانه سیکرټري نه او صدران چې وو هغه بې مهاره او چا به نشو رامنې کولی، د دې چا نشو کولی. د دې لپاره موږ مجلس شورا جوړه کړه، د هغې لپاره موږ سرپرست ونیو چې صدر او سیکرټري باید هغه ساتي او د هغې مهار به رانیسي او خپل سر ته به یې نه پرېږدي. نو د دې لپاره موږ آیین ولیکو، او په آیین کې موږ هر قسم دافې او شیقونه ولیکل چې د خلکو به دا ذمهوارۍ او دا ذمهوارۍ موږ دوی ته حواله کړې او د هغې مطابق موږ انتخابات وکړو او دا کابینه هم جوړه کړه. تنظیم اکثر دغه ما تر راتلله ما چې دا وي چې څه فلاحي سوچونه پکې هم لري، فلاحي سوچونه په ډګر باندې پکې څه دي؟ بس دغه خبر لرتلو یو خو دا دی چې اولی زموږ د تنظیم له ټولو لوی مقصد دا دی چې د زموږ په دې کلي کې کومې مسلې د ځمکو دغه سره روانې دي چې دا تقریبا په زیاتو ځایونو کې حل شوي دي، او دلته د خلکو کاروبار جوړ کړی دی. دلته دغه اول به د دې حفاظت کوي او د مشرانو ضلعي چې کوم تنظیم دی د هغې څخه به د هغې مشورې مطابق چې څه فیصله کوي د هغې مطابق به کوي. دویمه خبر دا ده چې په آیین کې موږ لیکلي دا فلاحي تنظیم دا به د روغې جوړې او په کلي کې به د خیر ښېګړې کار کوي. چې کله واقعه وشي دوی به هغه کې خدمت کوي، چېرته څوک بې لاوارثه وي نو هغې د پن او د کفن انتظام به کوي، چاته څه تکلیف به د هغه کې راشي، ایمرجنسي راشي، په ټولو کې به کار کوي انشاءالله. دا به خدمات کوي، عوامي خدمات به کوي. ډېره مننه ستاسو. دا زموږ سره مفتي صاحب موجود دی. لږ مفتي صاحب اتفاق او اتحاد خو الله تعالی موږ ته حکم کړی دی چې په اتفاق اوسئ، منځ کې اتحاد راولئ او دغه رنګ یو کېږئ. څومره ښه کار دا دوی کړی دی. شکریه تاجک صاحب. اتفاق اتحاد خو دومره غټه فایده ده چې الله پاک پر اتفاق اتحاد باندې یو مستقل صورت را لېږلی دی چې هغه ته سورة النحل وایي. که د ګبینه مچۍ چې دي نو دیو په خپل منځ کې اتفاق اتحاد دی او خپل امیر دی، مشر دی، خپل ورکران دي، نو د هغوی کم چې د هغې دغه کوي دا ډک او د سماتی کوي، د هغې نه الله پاک چې کم دی یو خو بهترین خوراک جوړ کو او الله پاک اتفاق اتحاد د وجې نه. او هغه داسې اتفاق اتحاد دی چې په هغې باندې لکه زمری نشي ورتلی، لیوه پې نشي ورتلی، مچان نشي ورتلی، نورې مچۍ چې کوم دي دا پې نشي ورتلی. نو الله وفرمیل چې فیه شفاء للناس. نو انشاءالله زمونږ د دې تنظیم فلاحي تنظیم اغراض مقاصد هم دا دي چې زمونږ خپل منځ کې مینه محبت او یووالی اتفاق او اتحاد انشاءالله چې دا داسې جاري وي. انشاءالله په دې کلي کې به داسې څه
نور داسې دغه به نه راځي، دا مسایل او مسلې به نه راځي دغه شانتې لکه ځمکو مسلې شوې، نورې مسلې شوې. نو ستاسو ډېره شکریه تاجد صاحب چې تاسو راغلی او ستاسو ډېره مننه. ډېره مهرباني. ګرانو خوږو کتونکو اورېدونکو، دا په صدبر کلي کې تنظیم جوړ شو همدې لپاره چې دلته چې کومې دعوې کېږي چې یاره دا ځمکې چې کومې دي صدبر کلي یا د شاوخوا نورو سیمو، یوازې صدبر کلي نه ده، ټول جندول دی، د خزانې نه واخله تر د شاهي یا بې شاهي پورې دې باندې دعوه شوې ده چې یاره دا خو خان ګټلي دي. نو دا خلک دي چې په دې باندې نوکري کړې ده، په دې باندې رونه مړه دي، په دې باندې پلرونه مړه دي، په کشمیر کې جنګېدلي، دلته په شاهي بن شاهي کې چې د نو کوم جنګونه شوي په هغې کې جنګېدلي، په دې سیمه کې نور چې د خان او د نوابۍ په دور کې کوم جنګ جګړې شوي په هغې کې جنګېدلي. نو دا خلک وایي چې دا مونږ چې کومې قرباني ورکړي هغه څه شوي، هغه خوړ ویوړئ. نو دغې لپاره چې ده نو دا تنظیم را جوړ شوی دی چې بهی ټیک ده، تاسو چې څه کوئ کوئ، خو هغه زموږ د قربانیانو اعتراف خو وکئ که نه. دا خو یو رواج دی، دا خو دستور دی د ټولې دنیا چې کوم ځای کې څوک قرباني ورکوي د هغه د قربانۍ چې دی نو په هغې کې اعتراف کیږي، هغه ته څه نه څه د هغې بینیفټ میلاویږي. هم زموږ د ملک کې نن هم چې څوک شهید شي په خپله نوکرۍ کې نو هغه ته شهدا پیکج میلاویږي، د هغه بچو ته تعلیم میلاویږي، هغه بچو ته چې دی نو علاج فری وي، د هغه بچو ته د معاشره هم ډېر په دروند نظر ګوري. دوی هم دغه غوښتنه کوي د دې ریاست نه هم د دې خلکو نه هم چې یاره مونږ هم دغه رنګ قربانۍ ورکړي. دا خلک چې کوم موجود دي د دوی ورونه یا تره زامن یا پلرونه همدغه رنګې د دې دغه دپاره قربان شوي دي، وینه تویې کړې ده. نو دوی وایي چې هغه زموږ د مشرانو قربانۍ چې کومې دي د هغې دې مونږ ته څه نه څه چې دی نو بینیفټ میلاو شي، د هغې دې چې دی نو مونږ داسې نه چې هغه قربانۍ چې دی نو په خوړ باندې لا وکړي. نو دغې لپاره تنظیم جوړ شوی دی چې دوی به د خپل د دې حقوقو تحفظ کوي، د دې لپاره به چې دی نو یک اواز جوړېږي. مخکې هم په دې کلي کې دغه رنګ تنظیمونه موجود دي او ډېر ښه د هغوی اتفاق او اتحاد دی. مونږ امید ساتو انشاءالله چې دې تنظیم به هم ډېر ښه اتفاق او اتحاد وي. د کیمرامین شهزاد سره وحید خان تاجک، شمال ریډیو، صدبر کلی، جندول.